بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف اتم سپارہ آیات نمبر 32 قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده دین مخی آیاتونو کی تیر شو چه د جاہلیت په زمانے کې با مشرکین مکہ اغوی د بیت الله شریف نه بربند طوافونه کول او دا به یو ادب غنو چې جامې به استلی زکه دی به دا خبره کوله چې په دې جامو کې مونږ ګناهونه کړی دي نو دا د ګناهونو ډکې جامې دي دا مونږ د بیت الله نه نشو تولی او قریش چې کومو نو دا مستثنا و د دې عمل نه نو هغوی به خلکو له جامې ورکولې خو د ټولې دنیا خلکو د جامې پوره کول دا د هغوی د وس کار نو ټولو خلکو ته به هغوی جامې نشوي پوره کولی د دې وجې نه به خلکو د جاهلیت په زمانه کې د بیت الله نه طواف کو او یو رواج دا په ایام حج کې به بالکل څه نه خوړل او کو خوړل مې نو په دومره اندازې سره به خوراک کو چې صرف او صرف د مرګ نه به بچ شي صرف سا پکې ځي او راځي خصوصا حلال سیزونه پی وغیره د په ځان باندې حرام کړي نو دې آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي چې د حرمت او د حلت ته اختیار صرف د الله جل شانه سره دی دا پیغمبر سره نشته پیغمبر د حلت او د حرمت اختیار نه لري خو چې کوم چیز الله جل شانه فرمایي هغه حلالي او چې کوم چیز الله جل شانه فرمایلی چې دا حرام دی نو خلکو ته یې ښیي دغه رنګه علما کرام هغوی ته د حلت او د حرمت اختیار نشته دی بعضې خلک مسله تو راتو کی طلاق یې ورکړي نو دې صرف د مولا نه د عالم او د مفتي نه فتوا د دې وجې نه راخلي چې زما خبره جوړه شي نو دوی ته پته دا طلاق د په یو طریقې سره ورکړي هغه طلاق شوي وي درې واړه طلاق واقع شوي دې ورله داسې صورت ګور چې زه عالم ته په داسې طریقه سره بیان کوم چې دا عالم دوکه کوم نو د عالم د خولې نه به راوځي دا خبره ټیک ده نو په دې باندې نه حلالېږي ځکه د عالم سره دا اختیار نشته دی چې د الله د پیغمبر سره دا اختیار نشته دی نو عام عالم پکې د کوم طرف نه راغی انور شاه کشمیری رحمه الله ته خلکو د سود ډیر صفتونه وکړل او ډیر جوازونه وړاندې کړل او ډیرې خبرې داسې تیرو بیر کړل چې دې دوکه کو چې دې د سود فتوا راکړي انور شاه کشمیری رحمه الله تو فرمایل ورته وی داسې کار دی زما د سټ نه د جهنم پول سله جوړوي چې زما په سټ باندې خپه کې د جهنم ته ودانګې جهنم ته خو به داسې اسې دانګې خو زما سټ سره د جهنم دپاره پول جوړوي دقسې ورته وردانګې که نه مطلب یې دا چې تاسو ما باندې ولې دا خبره کوئ چې دا سود حلال دی العیاذ بالله یا دا صورت ته سود حلال دی نو که زه ووایم نو زه به هم جهنم ته لاړ شم تاسو هم لاړ شئ نو ما ولې جهنم ته لاړه کوئ خو ځان له په خپله ورته وردانګئ که نه نو د مولا او د عالم او د مفتي په خوله باندې یو څیز نه حرامېږي نه حلالېږي البته تپوس موږ د دې دپاره کو چې کوم څیز الله حرام کړ دی قرآن مجید کې یا په احادیثو مبارکو کې د هغې د حرمت ذکر راغلی دی نو هغه موږ د عالم وښي چې دا څیز حلال دی او دا څیز حرام دی ویښي راته هغه ته دا اختیار نشته دی نو دلته الله جل شانه فرمایي چې ما خو په ایام حج کې خوراک دا نه دی حرام کړی ما خو تاسو چې کوم څیزونه په ځان باندې په زور حرام کړي دي نو دا حلال څیزونه دي تاسو حرام کړي دي نو دا ما نه دي حرام کړي نو الله فرمایي قل او فرمایو ته ای پاک حبیبه
من حرم زینت الله التي من حرم سوک ته چې حرام کړی دي زینت الله خایست الله تعالی الذي اغه خایس اغه زینت اخرج لعباده اخرج چې الله را استلی دي لعباده د خپل بندگانو د پاره اخرج لعباده چې الله را استلی دي د خپل بندگانو د پاره هغه جوړی دي د زینت د انسان او دا الله د انسان د زینت او خایست لپاره ورکړي دي کپڑے چې د خپل کپڑے واغوندي او دویم خوراک او اسکاک دی چې د خپل خوراک او اسکاک وکي نو په دې کې سم ممانعت نشته دی خپل کپڑا واغوندي نو په دې کې سم ممانعت نشته دی یو کس ته الله وسعت ورکړي دی مالداری ورکړي دا نو دې بده شي نه کوي چې د الله خوس ورکړي دی او دا غي باوجود د خپل کپڑا نه لې ځان لا د خپل کپڑا نه لې ویزه غریبي کومه نه دا دې د الله نه شکر کوي د وس شته دی د وس شته دی الله ولا وس ورکړي دی په کیندړو کې ګرځي دا دې د الله د نعمت ناشکری کوي او د الله وس ورکړي دی او د خپل کپڑا غسي خپل کپڑا دي ځان لوالي هغه دی جوړ کی خپل صادر دي ځان لوالي خپل پټکي دي ځان لوالي الله ولا وس ورکړي دی او چې وس نشته دی نو قرض به نه کوي داسې به نه کوي چې د 2 روپو وسته د 10 روپو سیس اخلي نه الله ولا د 2 روپو وس ورکړي دغه 2 روپو دی واغوندي دغه 2 روپو دی اخلي نو د دې سم ممانعت نشته چې الله چې وس ورکړي دی نو دی با زړی ګیندړې غوندي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرا د 1000 درهم صادر اغوستلیو امام مالک رحمه الله تعالی د یو لوی امام تیر شوی دی او دبا روزانه یو جوړه اغوستله یعنی 360 جوړې به په کال کې اغوستلې چې یو ورځ به واغوستله نو هغه به خیراتی ورکړه طالبان نه به ورکړه دا واغوند صرف یو ورځ به د جوړه اغوستله بل ورځ به نه جوړه بیا اغوستله البته حضرت عمر رضی الله مبارک راضي چې هغه په جامو کې پیوندونه لګولیو نو یو خدا چې حضرت عمر رضی الله عنه چې کمال هغه د بادشاہ خلیفہ نو یوې د دې وجنه چې کم سیس براتلو هغه په غریبانو باندې تقسیمو نو دوه سیس باندې پاتې کېدو چې هغه بيزان له جامې او کپڑے اغستې وي او دویم دا چې هغه په غریبې دا کپڑے د دې وجنه اغستلې چې معاشره کې هر قسم خلک او د بادشاہ سره د هر قسم خلکو معامله راځي نو چې په خلکو باندې روب نه پریوزي نو هغه به زړې ټاکای او د غرنګ سوارلس پیوندونه دا په جامو کې لګولي نو د دې وجنه نه چې دا ممانعت راغلي دي نبی اسلام په خپل ګرانه جوړه اغوستې ده خپل صادره په سر کړل قیمتي نو کوشاله الله وس ورکړي وي نو دا د الله د نعمت قدر کول دي چې سړی د الله نعمت ښکارږي په ما الله نعمت کړی البته د دوه خبرو خیال پکې ضروری دی یو دا چې د ریا او د خودنې د پاره نه او دویم دا چې د فخر او د غرور او د تکبر د پاره نه د الله د نعمت په تور باندې استعمالول دا جایز دي قل او فرمایو ته اے پاک حبیبا من حرم سوق د حرام کړی دي زینت الله زینت الله تعالی التي هغه اخرج لعباده چې هغه استلی دي د خپل بندگانو د پاره هغه جوړه او جامه او د غرنګي والطيبات من الرزق او پاکیزه سيزونه من الرزق د رزق نه الله را استری دي د خپل بندگانو د پاره نو جامه کپڑا د غرنګي پاک رزق حلال او طیب رزق دا د الله نعمت دی دا د الله پاکو نعمت دی او دا اصل کې الله د خپل خاص بندگانو د پاره د مؤمنانو د پاره راستلی دي خدا کافرانو زمونږ د وجنا غوندي دي زمونږ په برکت سره خوري ځکه چې په مخ تزمکه باندې یو مسلمان ژوندۍ وي نو قیامت ناراضي او چې یو الله ویون کې په مخ تزمکه ژوندۍ پاتې نشو نو دې دنیا ته الله یو سکند نه ګوري دنیا په هغه ورځ باندې روانه کړي نو کافرانو چې خوري د زمونږ د برکت نه خوري نو رزق او دغه رنګ دا کپڑے او جامې دا نعمتونه دي او دا الله جل شانه د خپل بندگانو مسلمانانو د لپاره پیدا کړی دي البته نور چې خوري نو دا زمونږ د وجه نه خوري قل او فرمایو ته اے پاک حبیبا هي دا نعمتنا للذین دها کسانو د بار دي آمنو چې ایمان راوړي دي فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې خالصتا د دوی د بار با خالص وي یوم القیامت په ورځ د قیامت د عقوبت او د عذاب
قل او فرمایو ته ای پاک حبیبا هي دا نعمتونه للذین د هغه چا د پاره دي امنو چې ایمان راوړي دي فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې نو په حقیقت کې دا هغه چا د پاره دي چې ایمان راوړي دا نعمتونه چا د پاره دي چې چا ایمان راوړي دي په دنیا فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې خالصتن هو خالص بوي یوم القیامت په ورځ د قیامت د عذاب او د عقوبت. سوال راځي دلته چې دا نعمتونه کوم ذکر شو جوړې او کپڑے نو دا د الله پاک نعمتونه دي خور خوراک پاک خوراک ذکر شو نو دا خو د الله نعمت دی نو الله به د خپل نعمت هغه چاله ورکړي چې څوک یې خوښي نو زمونږ نه زیات نعمتونه د خو په کافرانو باندې دي او بلې کافرانو به دا دعوا هم کوله وي که موږ د الله خوښ نه وي دا دومره نعمتونه به الله موږ له نه راکول که موږ د الله خوښ نه وي نو دا دومره نعمتونه به یې نه راکول نو دا د هغې سوال جواب دی چې نعمت په الله غي نعمت وي چې دا د الله د عذاب نه خالی وي نو کافران چې دلته څومره جامې اغوندي نو دا به ورته په ورځ د قیامت عذاب جوړیږي څومره چې دي دلته کې نعمتونه استعمالي دا به ورته په ورځ د قیامت عذاب جوړیږي د عذاب نه خلاص نه دي د عذاب نه خلاص څوک دي صحیح مؤمنان دا د عذاب نه خلاص دي نو ځکه او فرمایل چې ټیک ته دا به فل حیات دنیا به ژوند د دنیا کې د مؤمنانو دپاره خو خالصتا دا به خالص وي یوم القیامت په ورځ د قیامت ته عذاب نه د مؤمنانو دپاره به دا نعمتونه ځکه دوی به د دې شکریه ادا کړي که نه او کافرانو د دې شکریه نه ده ادا کړې نو دغه نعمت بیا نعمت نه جوړېږي دغه بیا زحمت جوړېږي دغه بیا عذاب جوړېږي نو دا به خالص ته چا دپاره وي د مؤمنانو دپاره په ورځ د قیامت به د دې شکریه دی ادا کړي نو الله به ورته نور نعمتونه ورکي او چې کوم نعمتونه ورته الله ورکي نو هغه نعمت باندې بیا زوال نه راځي ختمیږي نه هغه نعمت هغه بیا همیشه د سره وي نو قل او فرمایو ته پاک حبیبا هي دا نعمتونه للذین د هغه چا دپاره دي امنو چې ایمان راوړی دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې خو خالصتا نو د دوی دپاره به خالص وي دا نعمتونه یوم القیامت په ورځ د قیامت د عذاب نه د عقوبت نه په ورځ د قیامت به دا خالص وي یعنی د دې به دې شکریه ادا کړي وي د بدل کې به ورته الله نور نعمتونه ورکوي او کوم نعمتونه چې ورته الله ورکوي نو هغه نعمتونه به همیشه دپاره وي په هغې به زوال نه راځي هغې سره مصیبت او پریشانی نه راځي هیڅ قسمه تکلیف په انسان ته بیا پکې جنت کې نه راځي کذالک دغه رنګې نفصل مونږ بیانو الآیات آیاتونه لقوم د هغه قوم دپاره یعلمون چې هغوی پوهېږي قل او فرمایو ته ای پاک حبیبا انما حرم بېشکه حرام کړي دي ربي زما رب الفواحش د بې حیایه کارونه اوس یې حرام کړي دي نو الله وی سن دي حرام ده چې مې خبرې کړه الله نه دي حرام کړي زما رب سره حرام کړي دي زما رب د بې حیا کارونه حرام کړي دي ما هغه ظاهرا چې په ظاهر باندې کوي ظاهرا چې ښکارا دي من هدا د بې حیا د کارونو نه یعنی لکه طواف په بربند طواف دا د بې حیا کار دی خدا به دي ښکارا ته ورکو نو چې کوم ښکارا دي د به خلکو لیدل او دی بې حیا کار کو د خانه کعبې نه به غیر چاپېره طواف کو بربند به کو وما بطونا وما او هغه حرام کړي دي بطانه چې باطین دي پټ دي نو پټ لکه بدکاری کول نو بدکاری به خلکو په پټه کوله نو دغه په پټ دي دغه هم الله حرام کړي دي نو بې حیایي کو ښکاره ده او کو په پټه ده دا دواړه قسمه الله حرام کړي ده ما د الله سوال وکړو چې چا حرام کړي دا څیزونه کوم چې تاسو په ځان باندې حرام کړي دي دلته کې جواب وکړو نبی علیه السلام دوی ته ووایه چې کوم څیزونه حرام دي نو هغه د بې حیایي کارونه دي کو څوک په پټه بې حیایي کوي کو ښکاره بې حیایي کوي دواړه قسمه حرام دي والاثم او ټول ګناهونه هم حرام دي الله حرام کړي دي والبغي او ظلم بغیر الحق پنا حق باندې ظلم دا هم الله حرام کړی دی نو اسم د لاندې ټول ګناهونه رالل هغه ګناهونه رالل چې د انسان د ذات سره متعلق دي د انسان د ذات سره مونځ پرې خودل روژه پرې خودل حج پرې خودل نو داسې قسمه دا ګناه بدکاری کول نو دا د انسان خپل ذات سره متعلق څیزونه دي نو د انسان د ذات سره چې څومره ګناهونه متعلق دي هغه پکې رالل ټول حرام کړي دي الله والبغي او ظلم بغیر الحق پنا حق باندې ظلم کول نو په دې بغیا کې د لاندې هغه ګناهونه رالل چې د هغې تعلق د معاملاتو سره دي
د نور انسانانو سره دي، یعنی حقوق العباد، غیبت کول، د چا نظمکه وهل، چا پسې کنزل کول، په چا ظلم کول، دا ټول په دې کې رال. وان تشرکو او دا چې تاسو شریک وګرځوئ، شریک جوړ کړئ بالله د الله سره. نو د الله سره چې څوک شریک جوړ کړي نو دا د عقیدې ګناهونه دي، د عقیدې ګناهونه پکې هم رالل. دا اوس د الله سره څوک شریک جوړ کړي. نو ګوره د دې نه مخکې د قل امر ربي بالقسط سره چې څومره ماموراتو په هغې باندې عمل کول مشروع نو هغه پکې داخل شو. دې نه مخکې تیر شوي دي. قل امر ربي بالقسط او فرمایا چې حکم کړی دی ربي زما رب بالقسط په انصاف سره. نو په دې کې چې څومره مامورات دي، یعنی د څومره څیزونو الله حکمونه ورکړي دي هغه ټول په دې کې داخل شو. او انما حرم ربي الفواحش، په دې کې تمام منهیات، هغه منهیات چې د هغې نه الله، هغه څیزونه چې د هغې نه الله منع کړی ده نو هغه څیزونه ټول په دې کې ور داخل شو، په دې کې رالل. وان تشرکو دا چې دا شریک وګرځوئ بالله د الله سره نو دا د عقیدې ګناه دی. ما هغه لم ينزل چې نه دی نازل شوی، الله نه دی نازل کړی به په هغې شریک باندې سلطان څه دلیل، یعنی تاسو د الله سره هغه څیز شریکوئ چې په هغې باندې د الله د طرف نه هیڅ قسمه دلیلو نشته دی، بې دلیله خبرې کوئ. څوک سره عیسی علیه السلام په خدای کې شریکي، څوک سره عزیر علیه السلام شریکي، څوک سره مریم بیبي شریکي، څوک سره بوتان شریکي. نو د الله سره هیڅ قسمه شریک نشته دی او نه پسې دلیل شته دی. وان تقولوا دا چې تاسو وایئ علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو په خپله هم نه پوهېږئ، تاسو به په خپله باندې هم نه پوهېږئ. نو د انسان په ذهن کې دا خیال راځي چې دا خلک ګناهونه کوي نو پکار ده چې الله جل شانه فوراً ونیسي. نو دا د الله قانون نه دی، فوراً څوک نه رانیسي، مهلت ورته ورکوي. نو چې مهلت ورته ورکړي نو الله فرمایي وروستو ولکل امة ځکه د هر چا نیټه د الله په علم کې ده چې دا کس په کله مړ کېږي او کله په ده باندې عذاب راځي. نو دا د الله په علم کې ده، خو موږ ته اندېږرندي یو چې څوک سره معمولي بد وکړي نو موږ الله راونه نیسو، قسم قسم ګناهونه خلک وکړي موږ الله راونه نیسو. نو الله جل شانه په ډېر زیات اوږد دی، هغه ورته پرېږدي ښه چې دا انسان په ګناهونو ستړی شي، مهلتونه ورته ورکړي، غریبي پرې راولي، دی بیا هم الله ته رونه ګرځي. اخره کې به الله د اسمانونو دروازې او د ځمکو دروازې کولی وکړي، د فتوحاتو دروازې پې کولی وکړي، د رزق دروازې پې کولی وکړي، او دی بیا هم ګناهونه نه بس کېدوي، الله را باندې لوی رحم کړی دی. نو دی که چې جړک وله ورکړي معمولي که نه نو فوراً یې الله راونیسي. نو دغه عذاب بیا ډېر سخت دی، د فراخۍ د عذاب نه دی کې مهلت بیا نشته دی چې سړي باندې الله فراخي راوسته او دی بیا هم الله طرف ته رجوع نه کړي، ګناهونو کې مبتلا دی. نو دغه عذاب بیا ډېر سخت ځکه دی چې دې نه وروستو الله بیا مهلت نه ورکړي، او چې سختې در باندې رالي دې نه وروستو الله لږ غونده کې مهلت ورکړي. نو ولکل امة الله فرمایي چې د هر چا نیټه او د هر چا عذاب د الله په علم کې پروت دی. الله ته پته چې په دې تاریخ باندې مړ کېږي، الله ته پته ده چې د باندې په دې تاریخ عذاب راځي، خو موږ ته دې ګرندي یو نو الله وي تادي مه کوئ. ولکل امة د هر امت دپاره، د هرې ډلې دپاره اجل یوه نیټه مقرر ده. فاذا جاء اجلهم پس هرګه چې راشي اجلهم د دوی هغه نیټه نو لا یستاخرون نو هغه نه مؤخر کېږي، هغه نیټه نه مؤخر کېږي، هغه عذاب نه وروستو کېږي ساعتا د یو ساعت دپاره، ولا یستقدمون او نه هغه عذاب او هغه نیټه مخکې کېږي د یو ساعت دپاره چې کوم ټیم مقرر دی د هغې نه یو منټ وروستو کېږي او نه یو منټ مخکې کېږي. نو یا خو به الله عذاب راولي په دنیا کې، او که الله به عذاب را نه وستو نو مرګ پرې راولي، نو دا مرګ نه وروسته بیا عذابونه شروع شي. نو الله فرمایي قل فرمایو ته ای پاک حبیبه من حرما څوک ته چې حرام کړي دي زینت الله زینت الله تعالی التي هغه زینت اخرج لعباده چې الله تعالی راایستلی دی د خپلو بندګانو دپاره والطیبات من الرزق او پاک سیزونه چا حرام کړي دي من الرزق د رزق نه. قل فرمایو ته ای پاک حبیبه هیا دا نعمتونه للذین دها کسانو د پاره دي آمنو چې ایمان راوړی دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې خالصتا دا به خالص وي د دوی د پاره یوم القیامت
خالصتا دا به خالص وي د دوی د پاره د مؤمنانو د پاره یوم القیامت په ورځ د قیامت ته عذاب د الله نه کذالک د غرنګ نفصل الآیات منګ تفصیل سره بیانو آیاتونه لقوم دها قوم د پاره يعلمون چې هغوی پوهیږي قل او فرمایو ته ای بګ حبیبا انما حرم بشک حرام کړی دی ربي زما رب الفواحش بے حیائی ما هغه بے حیائی ظهرا چې ښکارا د من هاد دی بے حیاینا و ما هغه بے حیائی بطونه چې پټه د بے حیاینا والاثم او ټول گناهونه والبغي بغیر الحق او ظلم پنا حق سره وان تشركوا دهم حرام کړی دي چې تاسو شریک وګرځوي بالله د الله سره ما هغه سلم ينزل چې ندي نازل شوی به په هغه باندې سلطانن س دلیل د الله د طرفنا وان تقولوا دا چې تاسو وای علی الله بالله باندې ما هغه سو لا تعلمون چې تاسو بنه پوهیږئ ولکل امه او د هر امت لپاره اجل یو نیټه مقرر ده فاذا جاء اجلهم پس هر کله چې راشي د دوی غنیټه هر کله چې پوره شي د دوی غنیټه لا یستاخرون ساعتا نو یو ساعت نرستو کیږي د دوی غنیټه ولا یستقدمون ان یو ساعت هغه مخکې کیږي قل او فرمایو د ای باغ حبیبا من حرم زینت الله الذي سوق د حرام کړی دی زینت الله تعالی الذي هغه زینت اخرج لعباده جغر استری د خپل بندگانو د پاره والطيبات من الرزق او چا حرام کړی دی پاک شیزونه من الرزق د رزقنا هیڅ چا نه دی حرام کړی الله نه دی حرام کړی الله ته د حلت او د حرمت اختیار دی قل او فرمایو د ای بګه حبیب شدا الله نه دی حرام کړی هي دا نعمتنا للذین ده چا د پاره دی امنو چې ایمان راوړي دی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې خالصتا د دوی د باره به خالص وي یوم القیامت په ورځ د قیامت ته عذابنا کذالک دغه رنګ نفس نفصل من تفصیل سره بیانو الآیات آیاتنا لقوم یعلمون دها قوم د باره چې هغوی پوهیږي قل او فرمایو د باغ حبیبا انما حرم ربي الفواحش بشک حرام کړی دي زما رب بے حیائی ما هغه بے حیائی ظهر جخکار بے حیائی ده من هذا دی بے حیانا وما هغه بے حیائی بطونه چې پټه ده والاثم او گناهونه والبغي او ظلم بغیر الحق بنا حق باندې وان تشركوا د شریک وګرځي بالله د الله سره دا ټول شیونه الله حرام کړی دي ما هغه لم ينزل تاسو هغه شریک جوړوي د الله تعالی سره لم ينزل چې نه دی نازل کړي الله تعالی به په هغه باندې سلطانن دلیل اس قسمه دلیل تاسو سره نشته دی اس قسمه سند تاسو سره نشته دی بے سند او بے دلیل خبرې کوي وان تقولوا دا تاسو وای علی الله په الله باندې ما هغه سو لا تعلمون چې تاسو ته پته نشته دی تاسو په نه پوهیږئ ولکل امه د هر امت د پاره او د هر ډلې د پاره اجل یو نیټه مقرر ده فاذا جاء اجلهم بس هر کله چې راشي د هغوی هغه نیټه لا یستاخرون نو نه مؤخر کیږي نو رستو کیږي ساعتا یو ساعت دغه نیټه ولا یستقدمون ان یو ساعت مخکې کیږي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك